د رحمت په برکت سره الله تعالی د دنیا ټول فساد ختم کو. الله تعالی د دنیا ټول شر ختم کو. الله تعالی د دنیا څومره فساد و، څومره جګړې وې او څومره په خپل منځ کې نفرتونه وو، څومره حسد وو او د یو بل دشمنی وه، نبی علیه الصلاة والسلام پر راتلک سره هغه ټوله دشمنی د په خوښي باندې بدله شوه. د جاهلیت په دور کې د جنگ او د جګړې ماحول ګرم و، په کالونو باندې د جنگ بازار ګرم و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله تشریف راوړ، بیا د هغه ټول خلک خپل منځ کې شیرین شکر جوړ کړل، خپل منځ کې یو بل ورور او ورور جوړ کو. الله تعالی قرآن کریم کې فرمای وذکر نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء، وای تاسو د الله تعالی د یو نعمت تذکره وکي، هغه نعمت تاسو یاد کړئ چې کله تاسو په کوم وخت کې د یو بل دشمن وي، فالف بین قلوبکم، بیا الله تعالی ما د تاسو په زړونو کې محبت پیدا کو، فاصبحتم بنعمته اخوانا، وای بیا د دې نعمت په وجه باندې د احسان عظیم په وجه باندې تاسو د یو بل ورور جوړ شوي. دغه رنګ سورۃ الانفال کې الله تعالی دا هم بیانوي والف بین قلوبهم، وای الله تعالی د تاسو په زړونو کې محبت پیدا کو. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، وای کچیرته تاسو د دنیا د ځمکې هر شی دا تاسو جمع کړئ، دغه په وجه باندې تاسو د یو بل انسان په زړه کې محبت نشئ پیدا کولی. ولکن الله الف بینهم، خو الله تعالی د خلکو په زړونو کې محبت پیدا کړ. ګورئ دا خبره په ذهن کې کنوي، د جاهلیت په دور کې هر انسان د بل انسان مخالف و، هر انسان د بل انسان دشمن و، هر انسان به بل انسان سره په معمولی خبره باندې جګړه کوله. په هر وخت کې به جګړې وي، فساد به و، شر به و، او دغه رنګې جنگ بازار به همیشه ګرم و، خلکو به جنگونه کول. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله دنیا ته راغی، د رحمت و د رحمت په برکت سره الله تعالی د دنیا ټول فساد ختم کو، الله تعالی د دنیا ټول شر ختم کو. الله تعالی د دنیا څومره فساد و، څومره جګړې وې او څومره په خپل منځ کې نفرتونه و، څومره حسد و او د یو بل دشمنی وه، نبی علیه الصلاة والسلام پر راتلک سره هغه ټوله دشمنی د په خوښي باندې بدله شوه. نو ګورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه دنیا ته راغلی ده، خو د مخلوقاتو دپاره رحمت ده. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا د ټول عالم دپاره ما رحمت تر لېږلی ده.